बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ेम कैसर ख़ान और तासु गोरे क्राइम कहानी घरानू कतुनको पननी रिपोर्ट के बज़ता सरा द यवी हफ्ते क्राइम शेयर कोम په پیښور کې د قتلونو واقعیات چې کوم دي او هغه سي تیزه سره روان دي د سټریټ کرایم واقعیات کوم وګورو نو په پیښور کې هر دویم او دریم ورځ د پولیس او د شوکمارانو په منځ کې د فایرینګ تبادله کیږي شوکماران مړ کیږي زخمیان کیږي د اغینه باوجود د یو څو تانی حدود داسې دي چې پاغي کې یو ګروپ سرګرم دی او اغي ډیر زیات ورځې وشوي ډیر زیات واردات وکړ په حیات آباد ایریا کې کوم وګورو نو دلته د دریو کسانو یو ګروپ چې کوم دی هغه سرګرم دی او ټول واقعیات عمداغي خلاف رپورت کیږي دغه سي د پهاړی پورې تانی په حدود کې په موټر سایکل باندې یو کس ګرځي وارداتونه کوي یو افتوش واغه تقریبا شپږتو کسانو نه دغه سي موبایلونو پیسې واغشتل دغه سي پیښور کې اوسو تانی داسې دي چې په هغه کې سټریټ کرایم چې کوم دی مطلب روان دي نو د دې ټولو ډیټیل بتاو سره د نننی رپورت کې شیر کوم پهله به تاسو سره شیر کوم د رهزنې واقعیات په پیښور کې چې په دې یو هفته کې کم د سټریټ کرایم ګروپ په حیات آباد کې سرګرم دي څنګه چې ما تاسو ته وی د دې اف آی آرونو ډیټیل تاسو سره شیر کوم باقي ټولو کې لیکل دي چې په یو موټر سایکل باندې درې شوکماران دي په دې یو هفته کې حیات آباد کې پهلنې واقع چې کړم کوم وا هغه کامران علي نومي کس ته د مردان بخشالي اوسیدونکو د مور دلته په کډنی هسپتال کې اډمټ تا دی او د ضرور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس نه د کډنی هسپتال تر روانو عمدقه په موټر سایکل درې شوکماران چې کم دي رانیولې دي د دواړه رونو نه تقریبا 1,20,000 روپے دو موبایلونه او نور سامان هم اغشته او د یو ورور چې کم دی دا ویډیو په سوشل میډیا ډیره زیاته وایرل شوی و دی په دې سر باندې په تماچو وهلو د شدید زخمی شوی مو دا غریبانان د مور د سر راغلی د علاج لپاره عمدغه درې کسانو والا ګروپ چې کم دی د تاتار تانی په حدود کې اساق نو میکسته اغیرا نیولو د اغنه موبایل مغشته او د اغنه 50,000 روپے مغشته وي دغه سي عمدي ګروپ په حیات آباد تانی په حدود کې زاهد حسین نو میکسته ته وی چې زه د خپل کور مخه ته ولاړم په موبایل می خبرې کولې عمدقه سي په موټر سایکل عمدقه درې کسان شوکماران رالل او د دنه موبایل چې کم دی اغه تسنیچ کړي دی عمدغه ګروپ بل د واردات چې کړي دی اغه د حیات آباد تاتار تانی په حدود کې کړي دلته ساجد الله نو میکسته د پرنا ورځ باندې شلمان پارک سره روانو عمدقه په موټر سایکل باندې درې شوکماران راغلي دي او د په ګن پوینټ باندې د موبایل چې کم دی اغه ته تختولې دي دویم ما چې څنګه تاسو ته وی مطلب بل کم کس چې دی ګروپ هم نه دی یو کس دی په موټر سایکل باندې د په پهاړی پورې کې چې په دې یو هفته کې فقیر آباد او پهاړی پورې په حدود کې کم واقعیات کړي دي نو دی کې حمزه نو میکاسو او حسن زیب نو میکاسو دا سلور مرګریو دی په ریګ روډ باندې په موټر کې ناستو په دغه یو موټر سایکل باندې د یو شوکمار راغله دي د سلور وانو نه په نمبر باندې یو کس لوټ کړي دي نه قیمتي موبایلونه چې آیفون هم پکې شاملو هغه هم ته اغشتي دي زرګونو روپې هم د دین اغشتي دي او تختیدلې دي عمدغه ګروپ چې کم دی په ریګ روډ باندې د عباسین یونیورسيټي سره د مردان یو سټوډنټ هغه وې زرا غلو مدل د سکار پسې عمدغه یو موټر سایکل باندې عمدغه شوکمار راغله دي د هغه نه په ګن پوینټ باندې موبایل اغشتي دي بل واردات چې د پرون کړي د پهاړی پورې تانی په حدود کې هغه د جانزیب نومي کس رپورت درج کړي دی چې د پرنګ روډ باندې شاهي کلب سره نږدې ولاړو او په موټر سایکل باندې یو شوکمار رالو او هغه وې دی په ګن پوینټ یرغمال کو د دنه موبایل اغشته دي نو څنګه چې ما تاسو ته په حیات آباد کې دغه دریو کسانو والا ګروپ او پهاړی پورې کې دا یو سنگل کس کم دی وارداتونه ډیر زیات کړي دي د پولیس وینا ده چې اې د دې هولیو باره کې معلومات اغشتي دي اوس افورې د کیسه گرفتاری نه ده شوی بل یو ډیره حیرانتیا واقع شوې ده پرون کوتواله تانی په حدود کې پرانا ورځ باندې سحر 10 بجې هارون نومي یو د پیپل منډه تاجر دی د دنه په ګن پوینټ باندې شوکمارانو 27 لک روپے اغشتي دي د غربې تانی په حدود کاله باړې بازار سونه مصروف بازار دی ال د شوکمار راغله دی او د یو کس دی د گوهر علي دکاندار دی دنه آیفون 17 پرو میکس موبایل چې کوم دی هغه ته سنیچ کړي دی او تختیدلې دی د پندو تانی په حدود کې دغه سی او افسوسناک واقع شوه د پچشتي آباد کې شوکمارانو د زبیر او دغه د دوه مرګرونه موبایلونه او پیسې اغشتي دي خا کومه وګورو د شرکې تانی چې ټول څومره حدود د اډه زیات حساس علاقہ ده په هغه حساس علاقې کې په خیبر روډ باندې ډیفنس چوک سره نږدې
په موټر سایکل باندې شوکمارانو د یو کس نه په ګن پوینټ باندې موبایل چې کوم دی هغې ته سنیچ کړی دی او تښتېدلی دی. نو دا ما تاسو ته ووایي چې دا نه چې پولیس کار نه کوي. پولیس د شوکمارانو خلاف چې کومې کاروایانې په دې یو څو میاشتو کې وکړي دا په ټول عمر کې نه وي شوې، خو د هغې نه باوجود دا څه تاڼې داسې دي چې په دې کې دا یو ګروپ یا یو کس سرګرم دی. نو پکار ده چې د دې خلاف هم سټریکټ ایکشن واخیستی شي. ما څنګه تاسو ته ووایي په دې یو هفته کې د قتل 8 واقعات شوي دي، 3 واقعات پکې داسې دي چې هغې کې ملزمان نامعلوم دي، هغه هم هغسې انټریس را روان دي. یو پهلنی واقع چې کوم دغه پرون د ورمړو تاڼې په حدود کې شوی و چې د 3 کالو حسن مړو د مور چې کوم دی هغه رپورټ درج کړی چې دا مروره ناسته ده او د زوی چې کوم دی دا خپل پلار سره وي هغه او د پلار او دغه ملګري په تشدد کړی دی، مړ کړی دی. په دې کې پولیس FIR درج کړی دی. د بډبیرې تاڼې په حدود کې د جیدات په تنازع باندې یو سړی لګي شوی دی، خپله دویمه ښځه چې پیل هغه ورندار وه چې کله بیا کونډه شوه نو ده ورسره واده کړی هغې وژلې ده. دغسې د انقلاب تاڼې په حدود کې یو رکشه ډریور دی سلامیر، دا بیسیکلی د افغانستان دی او د دلته په د مصری خان روډ باندې اوسېږي. د انقلاب تاڼې په حدود کې د مسلح کسانو ویشتی دی، په رکشه کې مړ دی. د دعوا په 2 کسانو شوې ده او وجه چې کوم دغه سابقه دښمني یادېږي. دغسې د متنو تاڼې په حدود کې د معمولي شان تنازع د کور مخې ته د نالۍ په تنازع باندې علمزیب نومي کس دی چې تقریبا 53 سال عمر دی، هغه وژلی شوی دی. دې کې هم د ملزمانو خلاف FIR درج شوی دی. د هغه کیسونه دي چې دې کې دعوې شوي دي خو ملزمان پکې لا تر اوسه پورې نه دي گرفتار شوي. دغسې د میچني ګیټ تاڼې په حدود کې یو کس و هغه اسماعیل نوم هغه مودی او مقتول د ورور ابراهیم. دغه چې کوم دی دیم نامعلومو کسانو وژلی خو د میچني ګیټ تاڼې پولیس چې کوم دی ای بیا په 4 غنټو کې دا نه چې صرف کیس ټریس کړی دی بلکې په دې کې ملزمان هم نیولي دي. ملزمان چې کوم دی دا کم مقتول دی د ښځې اورېرونه دي او وجه چې کوم د هغه کورنۍ جنګ جګړې وي. نامعلومه کیسونه چې ما تاسو ته یاد کړل د باڼه ماڼۍ تاڼې په حدود کې 100 ورځې وړاندې توفیل نومي کس چې کوم دی د نامعلومو کسانو وژلی دا کیس اوسه پورې انټریس را روان دی چې پولیس تر اوسه پورې هېڅ د ملزمانو څه پته نه ده لګولې. دغسې د خزانې تاڼې په حدود کې یو واقع شوی و، یوسف خان چې کوم دی هغه نامعلومو کسانو وژلی دغه کیس هم چې دی نو هغه هم اوسه پورې نامعلوم را روان دی. که تاسو ته یاد وي یو هفته پهله ما تاسو سره د سربند تاڼې یو کیس چې کوم دی هغه یو تفصیلي رپورټ مې پې جوړ کړی. دې کې مقتول چې کوم هغه احمد بلال و، د هغه د پلار نوم جانباز و، دا د اوس FSC کړی و، د BS سټوډنټ او د نامعلومو کسانو ډېر زیات په بېدردۍ سره حلال کړی و، د مخ نه سرمنه هم جدا کړی و. دې کې هم تقریبا هفتې نه زیات ټایم تیر شو، پولیس په دې کې اوسه پورې هېڅ پیشرفت نه دی کړی. نو دا څنګه چې ما تاسو ته وي 8 قتلونه شوي دي، 3 پکې بالکل انټریس را روان دي. که موږ وګورو د انټریس کیسونه چې کوم دي دا په پېښور کې د دې تعداد چې کوم دی هغه ورځ په ورځ زیاتېږي. نو پکار دا ده چې څنګه پولیس د سټریټ کرایم خلاف کار کوي، پولیس مقابلې کېږي، خلک نوي کېږي. انټریس کیسونو باندې هم ډېر زیات د توجه ضرورت دی. دغسې بل یو اهم ایشو اخیرنی ایشو چې کوم دی هغه تاسو سره ډسکس کوم. په پېښور کې د ماشومانو سره د زیاتي واقعات چې کوم دي هغه ډېر زیات شوي دي. پرون په یو ورځ کې 2 واقعات داسې رپورټ شوي دي چې یو د 6 کالو 7 کالو ماشوم و، هغه رشته دارانو کور نه خپل کور ته را روانه وه او 2 کسان رانیولې د زیاتي کوشش ورسره کړی دی. دغسې بل یو 7 کالو هلک دی هغه خپل ګاونډي بوتلی دی او ورسره یې کړی دی. موږ بار بار خلکو ته ویو چې ډېر زیات خلکونه مطلب دا دی چې ظالمان جوړ شوي دي، ای ماشومان غټ نه پیژني. د خپلو ماشومانو موږ په خپله زیات حفاظت کوئ. خو هغې نه باوجود خلک واړه نه بلکې غټ غټې ماشومان یې بیا دوکانونو ته پرېږدي. نو بیا چې داسې چلو شي بیا خلک خفئ. نو کوشش کول پکار دي په خپلو بچو باندې ډېر زیات نظر ساتل پکار دي. نو دا نه د دې یو هفتې کرایم چې ما تاسو سره شیر کو. الله دې وکړي چې پېښور پولیس څنګه لګیا دی تیزۍ سره چې نور هم مزید تیز شي او د کمو تاڼو په حدود کې چې دا لږ شانتي کسان لګیا دي سرګرم دي د دې خلاف پولیس کاروایي وکړي او دا گرفتار کړي.